بسم الله الرحمن الرحیم. دغه پنځپری کومه طبقه او په دې موجوده زمانه کې کومه فتنه ده، دیو کې یو دو عادتونه دي. یو خدا چې دغه خلق نیمچا غیر مقلد او نیمچا لا مذهب دي. لکه تاسو وګورئ په دغه دنیا کې چې امین الله البشاوري هغه اول پنځپری و، بیا وروسته غیر مقلد ترنه جوړ شو. یا دغه رنګي عبدالسلام الرستمي هغه اول پنځپری و، بیا وروسته ترنه غیر مقلد جوړ شو. یا دغه شانتي مفتی حضرت علي رباني په دې موجوده دور کې اول پنځپری و، بیا وروسته ترنه غیر مقلد جوړ شو. او کله کله داسې وي دغه پنځپری حضراتونه منکر الحدیث جوړ شي. لکه موجوده زمانه کې مفتی منیر شاکر صاحب تاسو ګورئ چې هغه اول پنځپری و چې اوس ترې منکر الحدیث جوړ شوی ده. یا همدارنګې مخکې زمانه کې یو کس تیر شوی دی چې هغې ته احمد سعید ملتانی ویلی شي چې هغه اول پنځپری و، بیا وروسته ترېنه منکر الحدیث جوړ شوی ده. نو لهذا دغه خلق دیو نیمچا غیر مقلد او نیمچا لا مذهب دي. بیا دغه پنځپری حضرات خپل چالاکي په بنیاد باندې دغه عوام دوکه کولو دپاره، خپل اصلي عقاید د پټولو دپاره یو څو مسائل خپل مخې ته د ډال په توګه باندې نیسي او دغه خلکو ته هغه مسایل وړاندې کوي چې په کوم کې زمونږ دغه خلکو سره اختلاف نشته، بلکې هغه اتفاقی مسائل دي. او دوی بیا د هغه اتفاقی مسائلو په بنیاد باندې دغه خلک دوکه کوي او خپل ځان عند الناس مقبول ګرځوي. یوه مسئله دوی خپل ځان دپاره د غیر مقلدینو غوندې ډال ګرځوي. دغه غیر مقلدین خپل ځان دپاره ډال ګرځوي مسئله د امین بالجهر یا مسئله د رفع الیدین. حالانکې زمونږ مسئله د غیر مقلدینو سره نور مسائلو کې اختلافات شته، نه کې په دغه دواړه مسائلونو کې فقط نه، بلکې غټ مسائل نور دي. همدارنګې دغه پنځپری حضرات هم یو مسئله را اخلي چې هغې ته ویلی شي دغه نظر د لغیر الله دپاره. دوی وایي چې مونږ دغه خلق د نظر لغیر الله نه منع کوو، حالانکې مونږ هم د دې قائل نه یو. یا دغه شان دغه خلق وایي مونږ ما فوق الاسباب استعانت من غیر الله نه خلق منع کوو، حالانکې دوی کې مونږ ورسره اختلاف نه لرو. یا دغه شان دغه پنځپری حضرات خپل ځان عند الناس مقبول ګرځولو دپاره، دغه عوام دوکه کولو دپاره دغه خبرې پرچار کوي چې مونږ خلق د قبرونو ته سجده کولو نه منع کوو، حالانکې دغه عقیده او نظریه زمونږ هم ده چې کم کس قبر ته سجده کوي هغه کس دا مشرک وي. بهرحال دا ټول مسائل علماء احناف علماء دیوبند په خپل کتبو کې ښه مدلل طریقې سره ذکر کړی ده. بهرحال مونږ چې کله هم د پنځپری حضراتو سره اختلاف لرو، مونږ هغه یو څو نور مسائل دي چې هغه بنیادی دي، هغې له وجې نه مونږ پنځپری حضراتو سره اختلافات لرو. او بیا مونږ وایو چې دغه پنځپری حضرات د اهل سنت والجماعت څخه خارج دي او دوی پسې مس کول دا مکروه تحریمي ده. بیا هغې وجه دا ده چې دغه خلق دا مبتدع فی العقائد دي، د مبتدع فی العقیده د دې دغه عقاید دا د اهل سنت والجماعت د عقیدې څخه خلاف دي. هغې کې بنیادی مسئله یوه خو دا ده چې تمام اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه دا ده چې تمام انبیاء کرام په خپل قبرونو کې بالجسد العنصري الدنیوي حیات برزخی دی. نو دغه عقیدې نه دغه خلق انکار کوي، لدی وجنه بیا دغه خلق فتوه لګوي چې دغه انبیاء کرام په خپل دغه قبرونو مبارکو کې دا حیات نه دی، بلکې دغه جسم نعوذ بالله بیجان پروت دی. دغه مسئله نه دیو انکار کوي. دویمه مسئله زمونږ سماع الموتى عند القبر، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزې مبارک خواته یو انسان درود سلام وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله اوري او جواب هم کوي. او کلرې نه یو انسان پر رسول الله باندې درود ولیږي، نو دغه فرشتو په ذریعه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه درود او سلام پیش کولی کیږي. او پنځپری حضرات دغه عقیده لرونکي خلکو ته مشرکان وایي. یو دریمه مسئله زمونږ د پنځپریانو سره اختلافي هغه د عرض الاعمال ده چې مونږ وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د امتی دغه عملونه اجمالا پیش کولی شي. پنځپریان دغه عقیدې ته هم بدعي او شرکي عقیده وایي.
دین علاوه مونږ وایو چې استشفاع بالنبي صلی الله علیه وسلم دا جایز دی، یعنی مطلب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ته دغه شان د خبر ورکول چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زمونږ د پاره د الله تعالی په حضور د الله په دربار کې د بخشش دعا او طلب وکا. دغه خبرې مونږ قائل یو. پنځپریان وایي چې دغه عقیده د شرکی عقیده ده. نو دغه بنیادی عقاید دي چې زمونږ ورسره اختلاف دي. یو پنځمه نمبره مسئله مونږ وایو چې سفر بنیت زیارت قبر النبي صلی الله علیه وسلم دا پس د واجبات او د فرائضو د عبادت نه پس یو بهترین عبادت دی د رسول الله دغه قبر زیارت ته د تلل. او پنځپری حضرات وایي دغه مسئله دا بدعي او شرکی مسئله ده، پنځپریان دا جایز نه ګڼي. دین علاوه مونږ دا خبره کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضه طهر دا د دنیا د کائناتو د هر یو شیز نه د افضل دی، حتی د عرش او د کرسی نه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه روضه مبارکه دا مونږ افضل ګڼو. حالانکه پنځپری حضرات وایي چې نه، د رسول الله دغه روضه د یو عام قبر پشانتی دی، د رسول الله قبر دا یو عام قبر پشانتی دی، دې ته هیڅ فضیلت حاصل نه دی. دین علاوه یو بله مسئله توسل بالانبیاء کرام قبل الوفات او بعد الوفات دا مونږ جایز او مستحب ګڼو او پنځپری حضرات دیونه انکار کوي. هم دارنګې اتمه نمبره مسئله مونږ دا وایو چې د شهیدانو دغه ژوندون دا جسمانی او روحانی دا دواړه ده، حالانکه پنځپری حضرات دغه عقیدې ته هم غلط او بدعي او شرکی عقیده وایي. دین علاوه نهمه نمبره مسئله مونږ د پنځپریانو څخه اختلاف لرونکي هغه دا ده چې مونږ وایو چې بعد الوفات کرامت دا ثابت او دا حق دی، پنځپریان دغه عقیدې ته هم غلط وایي. دین علاوه مونږ وایو چې دا عذاب او ثواب دا په دغه دنیاوي قبر کې وي چې څومره په نصوصو کې د قبر لفظ راغلی ده، هغې نه مراد هم دقه دنیا والا دغه قبر چې کم خلک راکني دقه مراد دی. پنځپری حضرات دینه انکار کوي. دین علاوه مونږ وایو چې کله یو انسان دغه یو لسمه نمبر مسئله هغه دا ده چې مونږ وایو چې کله یو انسان وفات شي پس له وفات نه اعاده د روح دغه جسم لره کیږي، پنځپری حضرات دا عقیده هم شرکی ګڼي. نو دغه یو څو عقاید دي چې له دیونه وجې نه زمونږ د پنځپری حضراتو سره اختلافات دي، لیکن دغه پنځپری حضرات دومره دجل او دومره دروغګویي کوي چې دغه مسائل پټوي او بیا خپل ځان په دغه خلکو کې مقبول کولو دپاره نور مسایل را مخې ته کوي او بیا په دغه دنیا کې انتشار جوړوي. نو انشاءالله په ترتیب سره په دې ټولو مسایلو باندې به انشاءالله مونږ بحث کوو او هر یو مسله د قرآن او د حدیث نه به ثابتو، د اجماع او د قیاس نه به ثابتو او د پنځپریانو دغه باطل عقیده باندې به رد د نصوصو څخه به مونږ انشاءالله کوو.